بسم الله الرحمن الرحیم. د آسان عربي ګرامر د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 4 نمبر درس دی. دې نه مخکې درس کې مونږه د اسم د پیژندلو 3 مشهورې نښې دا ذکر کړې وي. په هغې کې لومبۍ نښه مونږه دا ذکر کړې وه چې کم لفظ نوم وي، خوا که هغه د انسان نوم وي، د ځناور نوم وي، د ځای نوم وي یا د څه څیز نوم وي، نو دغه کلمه دا به اسم وي. د اسم د پیژندلو دویمه لویه نښه مونږه دا ذکر کړې وه چې د کم لفظ په آغاز کې او په شروع کې الف لام راغلی وي، نو دغه لفظ دا به اسم وي، لکه الکتاب، الحمد. د اسم د پیژندلو دریمه لویه نښه مونږه دا ذکر کړې وه چې د کم لفظ په آخر کې تنوین راغلی وي، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، نو دغه لفظ دا به هم اسم وي. دلته به دا خبره مونږه یاد ساتو د اسم د علاماتو متعلق، چې د اسم په شروع کې یا به الف لام وي یا به د هغې په آخر کې تنوین وي. دا دواړه علامات په یوه کلمه کې په یو وخت کې نشي جمع کېدی. مثلا الکتابن داسې ویل دا غلط دی، ځکه چې په الکتابن کې تدې په آخر کې تنوین راغلی دی او تدې په آغاز کې الف لام راغلی دی، نو داسې ویل دا غلط دی. نو مونږ به داسې وایو کتابن، نو کتابن ویل دا ټیک دی. اوس په دې کتابن باندې مونږ الف لام داخلو، نو مونږ به بیا داسې وایو الکتابو. نو چې کله په کتابن باندې مونږ الف لام داخل کو، نو د الف لام د وجې نه د کتابن د اخر نه تنوین د وغورځید، نو مونږ به داسې وایو الکتابو. نو خلاصه دا شوه چې کتابن ویل دام ټیک دی او الکتابو ویل دا هم ټیک دی، خو الکتابن ویل دا غلط دی. دا لاندې مونږه مثالونه ورکړي دي. مثلا دې ته تاسو وګورئ، قلم، بیت، رجل، شمس، قمر، ماء، حدیقة. نو تدې ټولو په آخر کې تنوین راغلی دی. اوس په دې الفاظو باندې مونږه الف لام داخلو، نو چې کله مونږ په دې باندې الف لام داخل کو، نو بیا به مونږه قلمون داسې وایو القلمو. بیتون مونږ به بیتون داسې وایو البیتو. نو د تنوین د الف لام د وجې نه د تنوین دا وغورځید. دا لاندې چې کوم مثالونه دي، مثلا رجل، شمسون، په دې باندې مونږه الف لام داخلو، نو مونږ به رجلون داسې وایو الرجلو، او دا شمسون به مونږ څنګه وایو الشمسو. دغه شانتي دا لاندې مثالونه دي. قمرون دا به مونږه القمرو وایو، ماءون به مونږه الماء وایو، او حدیقتون به مونږه الحدیقتو وایو. خو داسې ویل القلمون، البیتون، الرجلون، الشمسون، القمرون، الماءون، الحدیقتون، چې په یو لفظ باندې مونږ الف لام داخل کو او په آخر کې تنوین هم وي، نو داسې ویل دا غلط دی. ځینې اسمونه داسې دي
چې په هغې باندې نه الف لام داخلیږي، نه د هغې په آخر کې تنوین راځي او نه په هغې په آخر کې زیر راځي. ځینې اسما داسې دي چې نه د هغې په آغاز او په ابتدا کې الف لام راځي، نه د هغې په آخر کې تنوین راځي او نه په هغې اسم باندې کسره راځي. داسې قسمه چې کم اسما وي نو دغې اسماو ته عرب غیر منصرف وایي، او چې په کومو اسمونو باندې تنوین راځي او زیر پې راځي نو عرب دغې اسماو ته منصرف وایي. غیر منصرف اسما دا به مونږه څنګه پیژنو؟ نو د هغې د پیژندلو دپاره مونږه 7 علامات ذکر کوو. نو کچرې په دې 7 علاماتو باندې مونږه ځان پوهه کو او مونږه دا علامات دا یاد کړل نو انشاءالله تعالی 90% کم غیر منصرف اسما دي نو دا به مونږه وپیژنو. نو راځو مونږه د غیر منصرف چې کم اسما دي د هغوی علاماتو لره. نو د غیر منصرف د پیژندلو لومبۍ لویه نښه دا ده چې کم عجمي نومونه دي او د هغې حروف د 3 نه سوا دي. چې کوم عجمي نومونه دي او د هغې حروف د 3 نه سوا دي نو دغه نومونه دا غیر منصرف وي. یعنی په دې باندې نه الف لام داخلیږي، نه د دې په آخر کې تنوین راځي او نه د دې په آخر کې زیر راځي. دغه مثالونه یې مونږه ذکر کړي دي. مثلا ابراهیمو، نو ابراهیم دا غیر منصرف دی. آدم دا غیر منصرف دی. یوسف دا غیر منصرف دی. لاهور پاکستان دا غیر منصرف دی. که مونږه وګورو نو د دې حروف د 3 نه سوا دي او دا عجمي نومونه دي. د غیر منصرف د پیژندلو دویمه لویه نښه دا ده چې کم د زنانو نومونه دي نو دا عام طور باندې غیر منصرف وي. مثلا عائشتو، نو که تاسو وګورئ د عائشه لفظ چې په کم ځای کې په حدیث کې راغلی دی نو په دې باندې تنوین نشته. یا فاطمتو، زینبو، مریمو. د مریم لفظ په قرآن کې بار بار راغلی دی خو په دې باندې به تاسو چرته هم تنوین نه لیدلی ځکه چې دا لفظ دا غیر منصرف دی. دلته به د فائدې په طور باندې د اهمه خبره مونږه یاد ساتو چې په قرآن مجید کې څومره د پیغمبرانو نومونه راغلي دي نو دغه ټول نومونه غیر منصرف دي سوا د 6 نومونه ده. او دغه 6 نومونه دا دي: محمد، صالح، شعیب، هود، نوح، لوط. نو وګورئ تاسو محمد، صالح، شعیب، هود، نوح، لوط. نو دا چې کم 6 اسما دي نو په دې باندې تنوین راځي خو د دې نه علاوه چې نور کم د پیغمبرانو نومونه دي مثلا ابراهیم، یوسف، یونس، ادریس وغیره وغیره نور چې کم د پیغمبرانو نومونه دي نو دغه ټول دا غیر منصرف دي. او د دې 6 نومونو د پیژندلو اسانه نښه دا ده چې مونږ دا یو لفظ یاد کو: سن شمله. سن شمله. نو د سواد نه مراد صالح دی، د نون نه مراد نوح دی، د شین نه مراد شعیب دی، د میم نه اشاره محمد ته شوې ده، د لام نه اشاره لوط ته شوې ده او د ها نه اشاره هود ته شوې ده. نو چې دا د فائدې خبره زمونږه په ذهن کې وي نو ان شاء الله تعالی دا خبره به ځای په ځای باندې زمونږه په کار باندې راځي. د غیر منصرف د پیژندلو درېمه لویه نښه دا ده چې د کم اسم
په اخر کې الف او نون راغلی وي نو دغه لفظ هم عام طور باندې غیر منصرف وي. لکه دا مثالونه مونږ ذکر کړي دي: عثمانو، سلیمانو، عمرانو، رمضانو، او تدینه علاوه داسې نور الفاظ چې د کم اسم په اخر کې الف او نون زائد راغلی وي نو عام طور باندې دا چې کم الفاظ دي نو دا غیر منصرف وي. د اسم د پیژندلو څلورمه لویه نښه دا ده چې کومه جمع د مفاعلو یا د مفاعیلو په وزن باندې وي، چې کومه جمع د مفاعلو یا د مفاعیلو په وزن باندې وي نو دغه جمع هم غیر منصرف وي. او تدې مثالونه مونږه ذکر کړي دي. مثلا تاسو وګورئ مساجد او مقابر، نو مساجد او مقابر دا د مفاعلو په وزن باندې دي، یعنی په مفاعلو کې چې څومره حروف دي او په هغې باندې چې په کم ترتیب سره حرکات دي نو دغه شانتې حروف او حرکات دا په مساجدو او په مقابرو کې هم دي. دغه شانتې که مونږ دا وګورو مصابیح او مفاتیح نو دا د مفاعیلو په وزن باندې دي، لہذا مصابیح او مفاتیح دا هم غیر منصرف دي. نو د غیر منصرف د پیژندلو څلورمه نښه دا ده چې کومه جمع د مفاعلو یا د مفاعیلو په وزن باندې وي نو دغه به غیر منصرف وي. د غیر منصرف د پیژندلو پنځمه مشهوره نښه دا ده چې کوم اسم د افعلو په وزن باندې وي، د افعلو په وزن باندې، نو دغه اسم دا هم عام طور باندې غیر منصرف وي. او د دې مثالونه مونږ دا دي ذکر کړي دي، تاسو په دې باندې لږ غور وکئ. ابیضو دا د افعالو په وزن دی، اسودو دا هم د افعالو په وزن دی، او احسنو او اکبرو دا هم د افعالو په وزن باندې دی. نو چې کم اسم د افعالو په وزن باندې وي نو دغه اسم هم عام طور باندې غیر منصرف وي. د غیر منصرف د پیژندلو شپږمه مشهوره نښه دا ده چې د کم اسم په آخر کې الف ممدوده راغلی وي نو دغه اسم عام طور باندې غیر منصرف وي. چې د کم اسم په آخر کې الف ممدوده راغلی وي نو دغه اسم عام طور باندې غیر منصرف وي. دلته به یو خبره تاسو دا یاد ساتئ چې الف ممدوده هغې الف ته وایي چې د هغې نه د الف نه وروستو حمزه راغلی وي. الف ممدوده ورته ځکه وایي چې په دې الف باندې مد کیږي. نو الف ممدوده به مونږ څه ته وایو چې د الف نه وروستو حمزه راغلی وي، خو هغه الف ممدوده هغه به غیر منصرف وي چې دغه الف په څلورم ځای باندې وي، په پنځم ځای باندې وي یا په شپږم ځای باندې وي. چې په دویم ځای باندې وي یا په دریم ځای باندې وي نو دغه لفظ غیر منصرف نه وي. نو چې د کم اسم په کم اسم کې په څلورم ځای باندې، په پنځم ځای باندې یا په شپږم ځای باندې الف ممدوده راغلی وي نو دغه لفظ عام طور باندې غیر منصرف وي. د مثالونو ته تاسو وګورئ لکه صحراء، صفراء، حسناء، حوراء، عرجاء، علماء، فقراء، شركاء، اغنياء، اصدقاء، اولیاء، انبیاء، شهداء وغیره وغیره. نو دا څومره الفاظ چې مونږ وویل نو دا ټول دا غیر منصرف دي. د غیر منصرف د پیژندلو اومه نښه دا ده چې کوم مونږ په دې درس کې ذکر کوو چې د کم اسم په آخر کې الف مقصوره راغلی وي نو دغه لفظ هم عام طور باندې غیر منصرف وي. او د الف مقصوره د هغې د پیژندلو نښه دا ده
چې عام طور باندې زمونږ چې کوم عجمی رسم الخط دی نو هغې کې مونږ په یا د پاسه باندې کړه زبر کوو، خو چې کوم عرب دي د لاندې تاسو مثالونه وګورئ، لکه مثلا دا سلما لفظ دی نو عربو د یا نه مخکې زبر کوي، او زمونږ چې کوم عجم دي نو هغوی په دې میم باندې یا په یا باندې کړه زبر کوي. نو دا چې کوم الفاظ دي دې باندې تاسو غور وکړئ، سلما، کبرا، ذکرا، تقوى، زلفا، مرضى، موتا، سکارا، نصوارا، فرادا، کسالا. نو دا ټول الفاظ دا غیر منصرف دي ځکه چې تدې په آخر کې الف مقصوره راغلی ده. نو مونږه د غیر منصرف د هغې د پیژندلو اووه نښې دا ذکر کړئ. نو تاسو د غیر منصرف د اووه علامات په دې باندې ځان ښه پویه کوئ. اوس راځو مونږه مشقونو له. نو چې کوم لومبی مثال لی دې آیت باندې تاسو غور وکئ، د سورې بقرې آیت نمبر 249، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نو په دې جمله کې دا کم جالوت لفظ دی، نو جالوت دا غیر منصرف دی ځکه چې دا عجمی نوم دی، لہذا په دې باندې کسره او تنوین دا نه داخلیږي. دویم آیت دی دا د سورې بقرې آیت نمبر 143 دی. الله تعالی ارشاد فرمائی لتکونوا شهداء علی الناس. نو په دې جمله کې کم شهداء لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې تدې په آخر کې الف ممدوده دا راغلی ده. دریم آیت دی د سورې بقرې آیت نمبر 185. الله ارشاد فرمائی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو په دې آیت کې کم رمضان لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې د دې په آخر کې الف لام راغلی دی. څلورم آیت دی الله تعالی ارشاد فرمائی ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. نو په دې جمله کې د ثمود کم لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې دا عجمی نوم دی. چې کم پنځم نمبر آیت دی الله تعالی ارشاد فرمائی اذهبا الى فرعون انه طغى. نو په دې آیت کې کم د فرعون لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې دا عجمی نوم دی. شپږم آیت دی قال انه صرح ممرد من قوارير. نو په دې آیت کې چې کم قواریر لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې دا د مفاعیلو په وزن دی، قواریرو مفاعیلو. وم نمبر چې کم آیت دی الله تعالی ارشاد فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة. نو په دې آیت کې چې کم بکة لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې دا عالم دی. او کم اتم نمبر آیت دی الله تعالی ارشاد فرمائی یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. نو دلته هم دا یثرب لفظ دا عالم دی لہذا دا غیر منصرف دی. ورپسې چې کم نور آیتونه دي نو په دې آیت کې کم د بصائر لفظ دی دا غیر منصرف دی ځکه چې دا د مفاعل په وزن دی. ورپسې کم آیت دی واذکر فی الکتاب ادریس. نو ادریس دا غیر منصرف دی ځکه چې دا عجمی نوم دی. او دا بل کم آیت دی وإلی مدین اخاهم شعیبا. نو په دې کې دا مدین کم لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې دا عجمی نوم دی. او دا کم 12 نمبر مثال دی
وله ذریة ضعفاء. نو ضعفاء کم لفظ دی نو دا غیر منصرف دی ځکه چې د دې په آخر کې الف ممدوده دا راغلی ده. نو دا ټول مثالونه مونږه د قرآن مجید نه ذکر کړل. دا خبره مونږه په شروع کې ذکر کړې وه چې کم غیر منصرف اسم دی نو په دې باندې کسره او تنوین دا نه راځي. نو تنوین خو په غیر منصرف اسم باندې بالکل نه راځي. ها کچری په غیر منصرف اسم باندې مونږه الف لام داخل کو یا مونږه د غیر منصرف اسم اضافت کو. د اضافت مطلب دا دی چې د غیر منصرف اسم نسبت مونږ وکړو یو بل اسم طرف ته. مثلا غلام لفظ دی، اوس مونږ د غلام اضافت کو زید طرف ته غلام زیدین، د زید غلام. نو دا غلام دې ته به مونږ مضاف وایو او د زید ته به مونږ مضاف الیه وایو. یا مثلا بل لفظ دی دار، کور. نو کور بالکل عام دی خو که مونږ داسې وایو چې د بکر کور دی نو مونږ به د دار اضافت بکر طرف ته کوو. نو داسې به مونږ وایو دارو بکرین. نو دارو دا مضاف دی او بکرین مضاف الیه دی. نو اوس راځو مونږ خپل خبرې لا چې کله مونږ په غیر منصرف اسم باندې الف لام داخل کو یا مونږ د هغې اضافت وکړو نو په دې دواړو صورتونو کې دا غیر منصرف دا منصرف شو. چې کله په غیر منصرف اسم باندې الف لام داخل شي یا د غیر منصرف اسم اضافت وکړی شي یعنی غیر منصرف چې کوم لفظ دی دا مضاف وي نو په دې صورت کې دا غیر منصرف دا منصرف شي. نو په دغه لفظ په آخر کې به بیا کسره راځي خو تنوین به بیا هم نه راځي. تنوین به ولې نه راځي؟ ځکه چې الف لام او تنوین دواړه دا نه جمع کېږي. دلته اوس مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو. تاسو په دې لومبي مثال باندې غور وکړئ. دا د قرآن مجید 187 نمبر آیت دی د سورې بقرې. الله ارشاد فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد. نو دلته تاسو وګورئ دا مساجد لفظ دا غیر منصرف دی ځکه چې دا د مفاعلو په وزن باندې دی خو دلته چونکې په دې باندې الف لام داخل شوی دی لہذا د دې په آخر کې زیر راغلی فی المساجد. لہذا المساجد وز غیر منصرف نه دی بلکې دا منصرف دی ځکه چې الف لام په داخل شوی دی. دویم آیت دی الله تعالی ارشاد فرمایي الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. نو په دې جمله کې دا کم فحشاء لفظ دی نو دا غیر منصرف دی. فحشاء ځکه چې د دې په آخر کې الف ممدوده راغله خو چون کې په دې لفظ باندې الف لام داخل شوی دی لہذا اوس دا لفظ دا منصرف دی. نو مونږ ویلو چې کله په الف لام داخل شي نو بیا په کسره راتلی شي. نو دلته بالفحشاء باندې کسره راغلی ده. بل مثال لے دا تاسو وګورئ اجعلنی علی خزائن الارض. نو په دې جمله کې دا چې کوم لفظ دی خزائن نو دا په عام حالاتو کې غیر منصرف دی ځکه چې دا د مفاعلو په وزن دی. خزائنو بر وزن مفاعلو. خو دلته ته د خزائن ته دې اضافت شوی دی ارض طرف ته. د خزائن اضافت چاته شوی دی؟ ارض طرف ته شوی دی. لہذا په دې خزائن باندې کسره او زیر راغلی دی. اخرنی مثال مونږ ذکر کوو. الله تعالی ارشاد فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو په دې جمله کې دا کم احسن لفظ دی نو دا احسن دا غیر منصرف دی ځکه چې دا د افعالو په وزن دی خو په دې جمله کې د دې اضافت شوی دی تقویم طرف ته لہذا په دې باندې کسره راغلی ده. نو خلاصه دا شوه چې کله په غیر منصرف اسم باندې الف لام داخل کړی شي یا د هغې
اضافت وکړی شي نو په دې دوو صورتونو کې غیر منصرف دا بیا منصرف کیږي او په دې باندې بیا کسره راتللی شي. نو امید دی چې ان شاء الله تعالی تاسو به په دې سبق باندې پوه شوي یئ. دا درس تاسو بار واورئ نو ان شاء الله تعالی تاسو په دې سبق باندې ښه پوه شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.